بیا د تطبیق ته موږ ورته تطبیق وایو چې دوه څیزونه خپلو کې یو ځای کې هغې ته خیال وکړو. نو د آیات کې الله فرمایي، اول د ترجمې ته وګورئ. الله وایي مثل الذین، مثال د هغه کسانو حملوا التورات اعطوا التورات چې ورکړې شوي د تورات یا چې ذمه دار ګرځولې شوي د تورات یا چې حواله کړی شوي دي د تورات، ثم لم يحملوها، بیا دی حق ادا نه کړه دغه تورات. یوه معنا ثم لم يحملوها، او بیا دی خیال ونه ساتو د دغه تورات. دویمه معنا. دریمه ثم لم يحملوها، او بیا دی یعملوا لم يعملوا بها، عمل ونه که په دغه تورات باندې. د دې مثال څنګه دی؟ الله وایي کمثل الحمار، پشان د هغه خر دی، پشان د خره دی. یحمل اسفارا، یحملو چې اوچتوي، اسفارا کتب کثیره، ډیر کتابونو. اسفار د صفر جمع ده، او مراد دی ډیر صحیفې، ډیر کتابونه. نو چې هغه خر ډیر کتابونه اوچت کې و، چې کتابونه ډیر اوچت کې، نو هغه ته دا پته نه لګي چې دا په ما څه پراته دي، بس دومره دی چې بوج را باندې پروت دی، نور په کتاب میتاب نه. نو الله رب العزت فرمایي وی مثال د هغه کسانو چې دی ذمهوار ګرځولی شوي د تورات، او بیا یې دغه ذمهواري تر سره نه کړله، ذمهواري یې تر سره نه کړله، یا یې په دغه باندې عمل ونه کړو. کمثل الحمار، د دې مثال په شان د خره دی. او د پارسي یو مقوله د هغې وایي چارپای برو کتاب چند، وایي خر دی خو بس یو څو کتابه پې پراته دي. دا د هغه چا متعلق ویلی شي، بلکې د دې آیات ترجمه کړې ده چې یو کس علم حاصل کړي او په علم عمل ونکړي. ټیک ده؟ وی عالم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی. نو چې وارث د وراثت حق ادا کوي، موږ هغه خو نه یادو. امام مالک رحمه الله فرمای چې کوم عالم د خپل علم حق نه ادا کوي او په علم عمل نه کوي، 100% عمل ممکن نه دی، کمزوري به وي. خو لیکن داسې نه ده چې ته بل ته 100% لګیا یو خپله پې هغه که عوام پې چېرته 40% کوي، ته پې 30% هم عمل نه کوي، بس موقع ورله ګوري. نو چې عمل پې نه کوي، نو امام مالک رحمه الله فرمایي داسې کس عالم ویل هم ګناه ده. نو دغه خبره ده. نو الله رب العزت فرمایي چې حملوا التورات، چې ذمهوار ګرځولی شوي د تورات، ثم لم يحملوها، بیا یې په دې عمل ونه کړه، یا یې د دې تورات حق ادا نه کړه، د دې مسایل د دې وړاندې رسول دا یې ونه کړه، یا یې د دې خیال ونه ساته، نورو څیزونو له ډېر اهمیت ورکړه، او خپل کتاب چې د دې قانونو هغې شاته وغورځو. نو الله وایي چې د دې مثال دا په شان د خر دی. او د بخاری شریف حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په ورځ باندې به یو کس راوستی شي او جهنم ته به گذار کړی شي. نو د ده به ډېر بدل وي، تر دې چې د ده نه به کلمې داسې روځي او دی به په دې کلمو داسې تاویږي، داسې به پې ګرځي لکه خر چې څنګه ګرځي. نو ده ته به دا جنتیان وایي چې یا فلان ای پلان کې، جهنمیان به ورته وایي، جنت والا بولتی چې یا پلان کیا تو د خپل جهنميان ملګری بولتی چې یا پلان کیا ته خو هغه نه وي چې په دنیا کې به د امر بالمعروف کو نهي عن المنکر به دی کو دی ورتی چې عمر کوي، خو دنیا کې به مې امر بالمعروف کو عمل مې پې نه کو، او نهي عن المنکر مې کو، خلک مې د بدو نه منې کول او خپله به مې بده کول. الله هم دې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې به تاویږي لکه څنګه چې دا خر تاویږي. الله هم دې وساتي. د دې واجب بابا عبدالرحمن وی علمیت بعمل عالمانو، علمیت بعمل عالمانو لکه گنج د کتابونو په خره بار شي، لکه گنج د کتابونو په خره بار شي.
نو خبره داسې ده ښه چې خیال ساتل پکار دي. خلک بیا داسې وکړي هلکه دا خو ده ته وګوره د شاعرانو چې کوم ان الشعر لحکمت حدیث کې راځي بعضې اشعارو کې حکمت وي ټول شعرونه نه. نو خلک دې څه راوالي اوس هم رانه یو کس ده ښه پوه کس را سره لګیا ما ته چې یاره ما خو دا مطلب دارې ده عشقې مشقې او دا پلانکې شي او په دې مې دا کتو دغه مې کتو دا خو د ډېرې مخکې نه را روان یم د کم دی نه را روان دی. نو کیسه ټیک به د هغه لکه مطلب د مخکې نه خو هغه نوم هغه لږه بس زما تر مخې حیا کوله چې داسې و دې کې خو ډېر لوی لوی خلک اخته وو دا ما چې ته په کوم ځای په حواله باندې ورځې که نه نو همغه ستا دې دی کې یو کس و هغه هم ډېر غوبلې موبلې راغښتې وې. نو بیا زمونږ دلته د چا مشري خو نه منله د عالمانو خپله چې څوک منله هغه پسې لاړ چې هغه کتاب وړه وایي جي دا پلانکي کتاب دی علامه ابن جوزي صاحب لیکلی دی. نو هغه ورته جواب کې وایي هغې ته واغښته وایي دا ستا د کتو کتاب نه دی. بل په سپینه جامه داغ تاسو ته خپلې وایي چې په هغې باندې ډېر ښه لګي. بل بزرګانو پسې چې کوم شي منسوب شي نو هغه ډېر زر خورېږي هسې بیسه یو څیز خور شي. عبدالله ابن مبارک صاحب وایي چې زه خپل استاد لرالم نو هغه راته وایي چې یاره دا نعمان څوک دی ده خو ټول دین بدنام کړ او دا یې وکړو دا یې هغه له خبرې را رسېدی چې دې قیاس له ترجیح ورکوي. تاسو به وایئ چې نعمان کم نعمان یادوي تاسو هم پوه نه چې کم علاقیا یادوي. نعمان د امام ابو حنیفه صاحب نوم نو دا نعمان چې دی دا دی وایي ته خو ټول دین راته بدنام کړ ګډ وډی کړ. نو عبدالله ابن مبارک صاحب وایي چې زما دې م استاد و بې ادبي مې نه شوه کولی او امام ابو حنیفه صاحب مې م استاد و څه مې ویلی هم نه شو. نو ما وی چې او خو ته ته خبره غلطه را رسېدلې ده. نو ما کتابونه او حسابه مې چې د هغه نه څه پاڼې ماڼې لیکلې وې هغه مې راواغستې او دله مې ورکړې خو هغې باندې ابو حنیفه نوم ده ما ته ابو حنیفه یاد که ابو حنیفه باندې مشهور و نو په هغه پاڼو باندې ما لیکلي و عن النعمان د نعمان دا مشهور نوم مې پرېښود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه فقه مسایل چې کله زما استاد وکتو نو ما ته وایي چې یاره دا نعمان څوک دی د ده نه خو استفاده پکار ده چې سړی دې څه فایده حاصله کړي. وایي ما ورته چې صاحب دا هغه ابو حنیفه دی چې تاسو ته چا بد رد را رسولي. نو بزرګانو پسې خلک کیسې د ځان نه ډېرې منسوبوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلکو په زرګونو احادیث د ځان نه جوړ کړي دي په زرګونو. مروان یو پېره لوی عالم راوغوښته هغه ته وایي دا پلانکي حدیث او دا د کوم ځای نه ده خو پکې د سره شته نو یو خدای دې تباه کړي د اهل شام وایي دوی خو د ځان نه حدیث جوړ کړي د بادشاهانو متعلق او ما ته وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلک جوړول کولی شي نو بزرګانو پسې ډېر کولی شي. د دې وجې دې څیزونو کې احتیاط پکار دی. نو بیا چې ښه اشعار وي د چا ښه څیزونه وي هغه راواله لکه بابا عبدالرحمن ډېره شاعري ډېره ښه. نو پیغمبر د زمانې یو قسم چې کوم پیغمبران دي هغه بس دایي نه غلطي نه کړي. نو علمیت د بې عمله عالمانو لکه گنج د کتابونو په خره بار شي. نو د دې وجې الله وایي ثم لم یحملوها او چې بیا دې خیال ونه ساته د دغه کتاب که مثل الحمار نو د دې مثال په شان د خره دی یحملو اسفارا چې هغه اوچتوي ډېرو کتابونو لره بئسا ډېر ناکاره دي مثل القوم الذین مثال د هغه قوم نو بیا به وایي هلکه پلار یې ډېر ښه سړی نو چې پلار یې ډېر ښه سړی نو څوک دې هم ورسره په موږي وتړو پلار یې ښه سړی نو پلار خو به وخت د وخت لوی علامه تېر شوي خو هغه استاذ ته دا تاسو د علماو میدان کې بیا وګورئ د هغه دپاره دا ډېره د خفګان ذریعه وي. د هغه د اړه بیا تپوس وکړه چې د هغه کتابونه موجود وي او د هغه شاګردان د هغه د کتابونو استفاده نه شي کوي چې د دې اهل نه چې د سره د کتاب نه استفاده وکړي. هغه پلار نه تپوس وکړه چې زوی یې د هغه کتابونه هغه پیړه ستړي کړي راغونډ کړي او زوی یې د هغه کتابونو نه پیدا نه شي اخیستی. نو دا چې دی هغه د سره د هغه علامه اقبال یو ځای کې وایي چې دې د سره د وراثت حقدار هم نه دی چې د پلار هغه ځای نه شي راټینګون د وراثت هم حقدار نه دی. نو خبره داسې ده
استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه فرمایي چې افغانستان کله د جهاد وشو او انقلاب راغی یعنی هغې نه پس بیا کله چې حکومت سقوط وکړو او یو مفتی اعظم چې کوم د هغې و هغه زه یوه پیره راوغوښتم وایي ما ته یې وایي چې زما دا کتابونه ټول والا ډېره غټه لایبرري وه ورسره وي دا ټول کتابونه والا ستا شو او ما ته یې وایي چې زما څه بس د لږو په پیسو یې در باندې خرڅوم نه خو د لږو پیسو مې ضرورت دی چونکې زه داسې عمر ته رسېدلی یم چې بل څه اوس کولی نه شم نو بس ما سره لږې پیسې راکړه نو ما ورته چې صاحب پیسې به زه داسې درکړم ستاسو دوی مې نشته چې د دې کتابونو ما دوی زما وارث نشته ما ته چې زما وارث نشته نو بس د هغه کور نه به کسانو کتابونه راوړل او خالي کول به المارۍ به یې را خالي کول به دا کتابونه دا ما وی چېرې دا کسان خو دي ګرډالي ځي راځي دا خو ډېر لوی عالم ما ورته وی چې صاحب دا ستا زامن مامن دي دا خو ستا په شان دي تاسو ګرډالي ځي راځي ما ته وایي چې دا زما په نوم وارثان دي په نوم که دا چېرته زما حقیقي وارثان وي دا زما بچي دي خو که زما حقیقي وارثان وي نن چې دي تا له کتابونه راوړل دي به ورته په سرو سترګو ژړل خو هغې خوشحالېږي چې المارۍ راته وزګارېږي هغې خوشحالېږي چې المارۍ راته وزګارېږي یا هغه ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب وایي کتاب حواله هونه ده ورکړی خو ما یو کتاب کته نو هغه دم چېرته داسې زامنو لټه کولي نو په هغه کتاب یې چې لیکلي وو بلا کتابونه راغونډ کړي یو یې چېرته بیا لیکلي نو په هغې باندې شعر لیکلی وایي ما په خوارو زارو راغونډ کړل ما په خوارو زارو راغونډ کړل څوک نادانان یې په کرکڼو خرڅوي څوک به بس دغه علم بیا لوی دی دې ځای کې تورو کې زمونږ دا لوی نوم درته نه علمه علما خو لوی تېر شوي دي یو پکې لوی عالم و د هغه زوی د قلمي نسخې ما څه ټیم چا ناشتې د هغه زوی راته و په خدای یقین وکړه وایي راشه وایي ما سره تاریخ ابن خلدون دی او پلانکې دی پلانکې دی دا در باندې در خرڅوم نو بس د خدای نه څه غواړو دا خبره چې سم کتاب وي او پخواني بیا د لوی عالم د لاس وي او په نیم قیمت درته میلاوېږي نو خیر ما سره بیا د سوات یو عالم راغلی و هغه به هم قلمي نسخو پسې ګرځېده نو هغه مې هغه ته مې راځه ته به د قلمي نسخې والو زما تاریخ ابن خلدون او یو څه بل څه زه به دغه راوالم ورغلم بیا والله ولم چا والله د لایبرري او یو څه بل څه هغه دغه لالچ ورکړی چې دا به جوړ کړو دا به وشي هغه به وشي خو هغه یعنې هغه کتابونه خرڅولو ته تیار وي کتابونه ټول وایه او دوه کته په یو المارۍ کې دې خوا دا ورسره دا ټول بله د دې وجې چا سره بیا چې دی وي عالمان وي خو چې د دې علم نه فایده نه اخلي یا کتابونه ډېر دي خو د کتابونو نه استفاده نشي کولی نو د ده د علم بلا کتابونه یې تا سره فایده دې نشي حاصلوي کتاب د سره ګوري نه نو دا هېڅ چیز دی ثم د دې وجې زمونږ په نسبت باندې ګورئ خو ناسې او ځان لم دشمن په زوره انډیا زمونږ دشمن دی خو ته د هغې د کتابونو د کتو تناسب وګوره او بیا خپل وګوره چې موږ څومره کتاب ګورو هغې څومره ګورو د هغې تناسب په 100 کې اوس هم 10% دی چې هغې چې 100 روپۍ لګوي نو 10% 10 روپۍ چې د هغې په کتاب باندې لګوي خوا رساله ولې نه وي خوا یو اخبار ولې نه وي او موږ څه د هغې کالمې ته وګوره بیا زموږ د دې وګوره د هغې لیکل د کتابونو وګوره بیا زموږ د دې وګوره تا ته به د ځمکې اسمان فرق ښکاري د دې وجې لږ کتابونه هم ته پکار دي اسلامي وګوره تاریخ وګوره شاعران خپل وګوره د دې ګانې بجانې چې دوی کتې هم به د فیسبوک یو څه بل څه نه خو به ښایي د دې نه به بشري سي کم از کم خپله پښتو خو به ادب به دې زده کړي نه ګورو کتاب له ګوتې نه ورو قسم هم کړی وای او داسې بیا له خیره داسې د پښتو فخر کوو چې روان راپسې کوم کور دا روان دي د فضایل اعمال په شان اسانه پښتو نشي پړاوی د فضایل اعمال په شان اسانه پښتو چې هغه نشي پړاوی ولې موږ خپل هم توجه نه ورکوو هغه نو د اردو هغه هم نه ګورو که پکې پوهېږو هغه هم نه ګورو مثل الذین مثال د هغه کسانو دا د غور قابل خبره ده الله دې توفیق راکړي د علم مثال د هغه کسانو حملوا التورات چې هغې له ورکړې شوي دي تورات ثم لم یحملوها بیا عمل نه کوي په دغې باندې کمثل الحمار په شان
مثال یې په شان د خر دی د خره دی یحمل اسفارا چې باروي کتابونو ډېرو لره بئس ناکاره دی مثل القوم الذین مثال د هغه قوم کذبو چې تکذیب یې کړی دي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی مثال د قوم د هغه کسانو چې تکذیب یې کړی دي په آیاتونو د الله تعالی والله یقینا الله رب العزت لا یهدی لار نهایی القوم الظالمین قوم ظالم ته الله هم دې بچ کړي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الذین ای هغه کسانو هادو چې په هدایت وې وړاندې چې یهودیان مخکې په هدایت وې یا قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هادو ای یهودیانو ان زعمتم که چرته ستاسو دا ګمان وي انکم چې یقینا تاسو اولیاء لله احباء لله د خدای پاک خوښ کړي شوي برګزیده خلک یې که ستاسو دا ګمان وي چې تاسو د خدای پاک خوښ خلک یې من دون الناس نه نور خلک چې تا غیبوي نحن ابناء الله واحباؤه نو الله ورته وایي الله م یو جواب ورکوي که چېرته تاسو وایئ چې تاسو ښه خلک یې او د خدای پاک خوښ خلک یې نو بیا څه وکړئ الله وایي فتمنوا الموت نو دلته نه دا مباهله ده ها مباهله دا مخکې تېر شوي دي غالبا درېیمه پاره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خاندان راوباسل هغوی ته یې تاسو موږ هم روځو تاسو هم روځئ بچیان موږ هم راوباسو تاسو هم راوباسئ دا ټول یې راوباسل لازم د خدای پاک نه به وغواړو چې څوک په ناحقه یې په هغه د خدای پاک غضب راولئ هغوی بیا په شا وتښتېده نو الله رب العزت ورته وایي که تاسو وایئ چې موږ په حقه یو موږ څه یو نو فتمنوا الموت مرګ وغواړئ او حدیث کې راځي وایي که چېرته یهودو مرګ غوښتی وي نو خدای پاک به ډایرکټ مرګ ورکړی فتمنوا الموت څه وغواړئ مرګ تمنا د مرګو کې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی ورته ولي وي ځکه چې د خدای دوست وي نو هغه مرګ نه خفه کېږي نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې یو جنګ کې غشي راورېده یو شان جنګ ګرم شوی هغه د اس نه ودانګل او د مانځه ټیم مونځ ته ودرېده نو امام حسن رضی الله تعالی عنه ورته چې صاحب اجازت خو شته هغه غشي راورېږي دې خوا ته مانځه ته ودرېږي هغه ورته وایي ستا پلار ته هېڅ یاره نشته که مرګ په ده را پرېوتو که دې په مرګ ور پرېوتو ولې تیارې یې کړو تیار کړه الله دې موږ ته توفیق راکړي دکه شان امام سفیان ثوری رحمه الله ته هارون الرشید وایي موږ د مرګ نه یریږو وی حالانکه حقیقي کورم هغه دی هغه ورته وایي سفیان ثوري صاحب خو سم خلک و بادشاه ته به یې وي تیچیتي نه کولې ورته وایي ستا مثال د هغه زوی دی چې د پلار نافرمانه اولاد وي او د پلار نه د کوره وتښتي نو چې هغه کور ته راځي نو بیا یې خپې رپي یریږي چې اوس به راسره پلار څه کوي او وایي چې کوم کس هغه د نیک سړی وي هغه د قبر ته داسې خوشحالېږي دې مرګ ته لکه چې فرمانبرداره بچي پلار یې رخصت کړي هغه ورته ښه ستړی مشي ووایي او چې واپس راځي نو هغه ښه په خوشحالو راځي ځکه چې پلار یې استقبال ته ولاړې پلار ته خوشحالي نو نیک سړي دپاره هغه دې قبر ته خوشحالېږي دکه شان لکه کوم چې دا فرمانبرداره زوی دې کور ته خوشحالېږي او تا نافرماني کړې ده نو ستا مثال د هغه تښتېدلې شوي زوی دی چې د کوره وتښتي بس موږ دې هم سوچ وکړو چې موږ څونه تیارې کړی چې موږ دې ټیم کې وفات شو آیا موږ جوګه یو ده دی چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محمد شو بس سوچ کړو ولا يتمنونه هرگز دی تمنا نه کوي ابدا هیڅ کله هم هرگز هیڅ کله هم دی تمنا نه کوي د مرګ ولی بما په سبب د هغې قدمت چې وړاندې لیکلي دي ایدیهم لاسونو د دوی والله یقینا الله رب العزت علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الموت یقینا مرګ الذي هغه تفرون چې تاسو فرار اختیاروئ منډې وهئ تښتئ منه د دغه مرګ نه فانه ملاقیکم نو یقینا دغه مرګ ملاقات کوونکي د تاسو سره ثم تردون بیا به چې دې څه شي واپس کړی شي الی عالم الغیب هغه ذات طرف ته چې عالم دی په غیبو باندې
والشهادت او په حاضر سيزونو باندې فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو کوو الله رب العزت دې نیکه